ګرانو کتونکو نن په دغه لوی بازار کې خبرې اترې کوو د 9 مای چې کومه فیصله راغلې ده یقینا چې یو ډېره بهتره فیصله شوې ده. دویمه خبره دا ده چې کوم خلک پروپاګانډې کوي یا دغه مخریدي خوشحالۍ کوي نو موږ دا غواړو چې دغې په ضد د کاروي خم وشي. دویم دا ده چې کومې سهولتکار دي یا کوم پلان جوړ شوی دی د هغوی په ضد د خم کاروي وکړي شي. خلکو سره هم خبرې اترې کوو چې خلک په دې باندې څه وایي. نو زه به داسې بازار ته په د ټولو مخکې دې رور سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم رور څنګه یې ښې؟ د 9 مای د خبر یې چې د 9 مای پیژنې یا د واقعیت په کوم نظر ګورې؟ بس د حکومت خپل دغه دی څه فیصله یې کړې دا زموږ مشران دي بس څه فیصله یې کړې جایز یې کړې نه په 9 مای باندې د ملک ته نقصان رسېدلی نو هسې وایي چې د ملک ته څوک نقصان رسېږي د هغوی خلاف کاروي پکار ده. د هغې خلاف حکومت پوهېږي په دې خبرانو ښې کړي فوجیانو ښه فیصله وکړه پوجي عدالتونو ښه فیصله وکړه. کومې چې سهولتکار دي دا ګڼې چې چا ورته دا چلونه ښودلي چې دا نقصان وکړي اوس وځوي چې هغوی خلاف کاروي وشي. بالکل دې وشي چې څوک زموږ د ملک د نقصان رسېږي د هغې خلاف خامخا داسې کاروي پکار ده. کوم خلک چې دا پروپاګانډې کوي دا فیک نیوزونه دا کوي نو د دوی خلاف کاروي پکار ده. بالکل پکار ده چې کوم سړی زموږ ملک ته نقصان رسېږي د هغې خلاف خامخا سخته کاروي پکار ده. زه به دې طرف ته وروره په خیر څنګه یې ښې خیر دی په دې 9 مای باندې یو فیصله شوې ده که نه کوم چې د ملک ته نقصان رسولو د هغوی په ضد د کاروۍ اعلان شوی دی په دې باندې خوشحاله او جی چې څوک د ملک ته نقصان رسېږي د هغوی خلاف ته کاروي شي. بالکل جی جو پاکستانیانو او جی او چې کومې سهولتکار دي او جی هغوی خلاف هم پکار دي جی. یو خبره سیده دا کومه که نه لکه دلته کې دا فیک نیوز د دروغو نیوز دغه کېږي نو دې په ضد کاروي پکار ده. بالکل به پکار ده جی دغه ډېرې مسلې جوړ کړي دي ډېرې مسلې جوړ کړي دي. زه به مخکې ګرانو کتونکو زموږ سره اوسئ ګرانو کتونکو دې رور سره خبرې اترې کوو څنګه وروره په دې 9 مای باندې یو فیصله شوې ده چا چې د ملک ته نقصان رسولی چا چې سرکاري ودانۍ دغه کړي دي دې فیصلې باندې خوشحاله ښه فیصله یې کړې سره نقصان نه صحیح نو خو ښه نه کوي ډېر غلط کار یې کړی دی چې ملک ته کوم سړی نقصان نه صحیح یا زموږ د نقصان لپاره لګیا دي نو د هغوی خلاف کاروي کول پکار دي. او جی ولې نه څوک چې دروغو د نیوز خوري فیک نیوز خوري نو دې په ضد باندې کاروي پکار ده. او جی بالکل ولې نه ده پکار خامخا د دې خلکو چې کم سهولتکار دي یا د ورته چلونه ښي یا دغه شانتې لیډرشپ راشي چې قوم ته وایي راپاسې اوس وځوې دا وکړې هغه وکړې نو دغې خلاف هم کاروي پکار ده. بالکل پکار ده خامخا پکار ده چې بالکل سخت نه سخت کاروي دي وشي سخت نه سخت کاروي دي وشي. زه مخکې دا یو مشر ما سره موجود دی. السلام علیکم په دې 9 مای چې کوم دا فیصله شوې ده په دې فیصله باندې متفق یې؟ حکومت په منطقي مطلب دا سوچ لري چې حکومت چلی دومره دا چې نو خاصو چلی کوم خلک چې د ملک ته نقصان رسي پکار ده بالکل چې بس ډېر زیات سزا کوي موږ پکار جوړ کړو دا ملک نه وي نو موږ به کوم ځای کوي څوک چې فیک نیوز خوري که نه لکه دا وایي چې یاره دروغو نیوز خوري دي په ضد کاروي پکار ده لازم پکار ده یا زه تا ته چلو خیر ټول مطلب دا چې پاکستان د کوم سره نقصان رسي هغه زمونږ د مشرانو نه زمونږ ټول دشمن بس صحیح مخکې به ځو خبرې اترې به کوو. السلام علیکم څنګه یې وروره ښې خیر دی په دې 9 مای باندې یو فیصله شوې ده چا چې د ملک ته نقصان رسو د هغوی په ضد کاروي په دې باندې خوشحاله نه چې څوک د ملک ته نقصان رسي په هغې خوشحاله په دې خو څوک هم خوشحاله نه دي چې ملک ته څوک نقصان رسي د هغې په ضد کاروي پکار ده که نه ده؟ بالکل پکار ده او په فوجي عدالتونو کې پکار ده. بالکل پکار ده. بل دا دروغو نیوز خورېږي نو په دې باندې به تاسو څه وایې؟ دروغو نیوز خورېږي د دې خلاف کاروي پکار دی که نه؟ بالکل په دروغو چې ملک ته څوک نقصان کوي هغې هم پکار ده هغې له پکار ده. مشره په خیر څنګه هلې په دې 9 مای باندې یو واقعه شوې ده که نه په هغې خلکو ته یې کاروي د شهدا هغه مجسمې خلکو راغورځولې دي او مطلب ملک قومي سامان ته هر څیز ته نقصان رسېدلی دی هغوی له بالکل سزا ورکول پکار دي که زیم او قبل دی چې کوم سړی سرکاري املاکو ته سرکاري هر څیز ته رسېږي دا زموږ مال دی زموږ د ټکسونو او زموږ چې کوم دی زموږ د وینو زون دا پیسې وځي او همدا خلک بیا ځي دا په خپل سیاستونه به کوي دومره سیاستدان چې کوم دی هغه همدغه ټول د سیل مې چې کوم دی د پاکستان مال تباه کوي چا خپل مال تباه کړو چا خپل د بشرا بیبدونو بلا زامن دی راغلی په جلوس کې شرکت وکړو عمران خان خپل زامن په لندن کې ناست شرکت یې پکې وکړو زما ستا بچي بوځي ولته وجني خلک طلب خان ورور سړی په دې خبره پیږي خلک عقل خاوندان خو پښتنو له خدای عقل ورکی خدای دی پیږي ستا په نصیحتونو خو ستړي شو خو لګیا دا اورم خو دې فوجي عدالتونو ته دا فیصله چې کومې سهولتکار دي پکار چې هغوی هم سزا ورکړي. بالکل چې کومې سهولتکار چې کوم پکې وي چې څوک هم پکې وي د قانون څوک هم بالاتر نشته. دروغو نیوز خورېږي فیک نیوز دا پروپاګانډا نو دې په ضد کاروي پکار ده. بالکل پکار ده او سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي سخت نه سخت سزا ډېره زیاته مننه. زه به مخکې یو
بابا السلام علیکم څنګه یې خیر دی سټي بابا په دې 9 مای باندې خلک قتلو یو ولته بلډینګونه ورته سوځولو د هغې په ضد کاروي وشوله خوشحاله پې په هغې خوشحاله چې کاروي په هغه په ضد شوي پکار ده چې نوره چې چای ورته چلونه ښودل چې هغې په ضد هم کاروي او که نه هغه په ضد هم هوښیار مونږ وګڼو چې دا دغه دی بس حاکم چې ورانه کله هغه ته تخوی هغه ته څوک نه وایي که نه ارواني والا نه دي پرېښودل پکار نه که نه او چې څوک هم د اروانۍ کوي ډېره زیاته مننه داسې مشران چې زموږ په ملک کې وي نو دا شعوري ملکان چې چا اروانۍ دې ملک ته چا نقصان نه رسولی څوک چې پروپیګنډې کوي څوک چې دروغو نیوز کوي بابا وایي چې د هغوی په ضد دې کاروي شي دې دوکاندار ته به وایم او ده سره به هم خبرې اترې کوم السلام علیکم وروره څنګه یې خیر دی سټې یو سړی دې راشي ستاره دوکان سوځوي نو دا به ښه کوي بد به کوي ولې به سوځوي ته بیا د حکومت نه دا غوښتنه کېږي چې دې په ضد دې کاروي شي خامخا به کوم وروره زما د کور وانېږي بل به رانه څنګه کوره بادوي دغه شان په 9 مای باندې چې کوم کسان تلي یو سرکاري ودانو ته نقصانونه رسولو حکومت د هغوی په ضد باندې کاروي وکړه په دا کاروي ته په ښه نظر ګوري بس داسې به ووایو چې ښه یو سړی ښه فیصله کوي او ملک مفاد دپاره ښي نو بهتر قدم دی خامخا به پرې خوشحالېږو او ملک سره به ودرېږو عمل سره به ودرېږو ګوره بل دا چې څوک لکه انتشار د عقیده تا ته وایم بیا دلته پرېږدم او نقصانونه وکړم نو د هغه شانتې خلکو په ضد هم کاروي پکار ده که نه لازم ده که نه غل پکار دی روغ پکار دی که نه څوک د ملک د مفادو دپاره وتي دي د هغوی دپاره سپورټ پکار دی څوک د ملک د غرقولو دپاره خرابولو دپاره د هغوی خلاف ایکشن اخیستل پکار دي دروغ د نیوز خوري د دروغ نیوز پیک بس اصل خبره دا ده خامخا پکار ده سر چې کوم غرضي سړي وي هغه پکار دی چې هغه دا نیوز ته پرېږدي او چې کوم بې غرضه خلک دي چې د ملک خلاف دي پراپیګنډو کې انوالو دي چې د دوی خلاف ایکشن واخیستی شي لازم د 9 مای واقعیت ته په کوم نظر ګوري ځوانې نن ډېر ځوانان چې کوم دي میاندې پلاران جاړي څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي په جیلونو کې سزاګان شو نو لکه یو خو ملک ته نقصان رسولو څه وایي مونږ به کېده وایو چې یاره کم نقصان شوی دا ښه نه شوی دا ټول د حکومت دپاره نقصان دی او دا کم چې دغه دی دې دپاره ایکشن والي کاروي دې کاروی دې ښه وشي ګرانو کتونکو مخکې ځو یو بل دوکان ته ورځو دې ورور نه تپوس کو ورور السلام علیکم څنګه حال دی څوک چې دې ملک ته نقصان رسوي نو ته د هغه په حق کې هغه په حق کې خو نه یم ملک ته نقصان نه دی پکار نه دی پکار او څوک چې دروغ نیوز خوري نو پکار چې هغې په ضد کاروي وشي بالکل د دروغ نیوز باندې بالکل کاروي پکار ده یو سړی ولې غلط نیوز چلی په دې بالکل ستا ملګري یو په دې خبره کې ډېره زیاته مننه زه مخکې یو بل دوکاندار نه هم تپوس کوی او چې ده سره څه وایي السلام علیکم مشرفه خیر دی دا راته ووایه چې په 9 مای خلک تلي نقصانات یې کړو فیصله وشوله فیصلې ته په کوم نظر ګوري وایي نه چې څوک ملک کې انتشار خوري او د کوم قومي املاک دې نقصان رسوي نو خامخا د هغې خلاف کاروي پکار ده او چې د هغوی په ضد کاروي او چې څوک دا پیک نیوز خوري نو دې خلاف پکار ده غلط خبرونه څوک خوري ګرانو کتونکو دا زه په ګرنټۍ سره وایم چې په ټول بازار کې به ګرځم خو صرف به خلکه پیومه ځکه چې موږ خلک د میډیا نه ډېر لرې یو او داسې پوی خلک نه دي دا پریکټیکلي دي دا عام خلکو نه چې ملک ته څوک نقصان رسوي د هغوی په ضد دې کاروي شي چې څوک یې سهولتګار دي یا پلان جوړ کړی د هغوی په ضد دې کاروي شي ورسره چې کوم دی څوک چې پیک نیوز خوري پروپیګنډه کوي نو زه چې د دې سروې کوم 90% خلک عالم او زه خبر کوم نو هغه وایي چې یاره دا پکار ده چې دې په ضد باندې کاروي شي نو دا محب وطن پاکستانیان دي د خپل ملک سره ولاړ دي او دغه شان انتشاریانو نه او پراډیانو نه ملک دشمنه خلکو نه چې کوم دی نو اجتناب کوي د هغوی کله هم د ملګرتیا اعلان نه کوي د خپل آرمي سره او د پوجي عدالتونو باندې اعتماد کوي مننه